پیغمبر علیہ السلام غزوه خیبر سن 7 هجری کې دا جنگ شوه دی د یهودو سره. هغه یهود چې مدینه منوره کې پاتې کېدل او بیا د دې ځای نه لاړل خیبر د مدینې منورې نه تقریبا نن سبا په موټر وی باندې چې ځي تقریبا 15 غنټو مزل دی، 15 غنټو په تیز موټر چې دا د مدینې منورې نه په طرف د شمال کې واقع دی. انتهایی زرخیز ځمکه ده. یهود چې جلاوطن شول د مدینې نه دلته لاړل. په سن 7 هجری کې اووم کال د هجرت کې د الله رسول صحابه کرام ځان سره بوتلل په دې خلکو باندې د دې حصار یو، ځکه چې د دې شیطان توب او شرارت دومره حد ته و چې دوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف د مختلف قبایل و کافر او مشرکین هغه به تیارول، هغه ته به ترغیب ورکولو چې هغه په مدینه حمله وکړي. مسلمانانو ډیر تنګ کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حمله وکړي. هغه په قلاګانو کې پټ شو. په خیبر کې هغه قلاګانې و باغې کې ځان محفوظ کو. هغه زمانه کې ټوپک نو، ګولۍ نو، راکټ لانچر نو، د تورو د نیزو د غشو جنگ هغه کې هغه محفوظ. مسلمانان بهر محاصره یو تور اسود غالبی، اسود راعی، یو شپونکې د یهودیانو غلام مرئ هغه ګډې به دې راوستې. مسلمانان نږدې چې کوم ولاړو دروازې سره هغه ته وی چې دا ساروي بارو باسم دا اوګي دي او دای بمړش د لوګي نه اجازه ده. مسلمانانو ته وی چې او بل هغه بهر ګډې راوستې سرولې. د پزړه کې دا تقاضا پیدا شوه چې د مدینې بادشاه د مسلمانانو بادشاه هغه کافرو هغه لغونی وګورم چې دا څنګه سړی هغه په ذهن کې یو نقشه وه، ځکه چې د قوم مشر سردار او بادشاه د هغه خاص شان وي، د هغه خاص نشست وي، د هغه خاص ځای وي، هغه ډېر اعلی ځای هغه ته جوړ شوی دی. په تپوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جونګړه غونې خیمه ده، وړه غونې په هغې کې ناست، نه پهردار شته نه بل څوک شته. چا ورته ووایي چې دې کې دی رالو، داسې غلی غلی ګوري، روغ پې باندې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک چې وکتو نو ځلېدو په هغې خیمه. فوراً دی وایي چې دا مخ د یو کذاب او دروغجن سړي نه دی، دا چې یهود وایي دا غلط وایي. په یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې زه مسلمان شم، تاسو ما سره څه سلوک کوئ؟ دا الله رسول ته فرمایي چې تا مونږ ځان سره غاړه غټئ او په دسترخوان باندې یو ځای کښېنو. دا انتهایي بد شکل و، تور رنګ و، قبیح صورت و او د بدن نه بدبویي تله. ده د سترګو نه اوښکې لاړې او هغه په دې چې دوی ما ته خو زما مالکان تر اوسه پورې په چټ کې خوراک راکوي، چټ ما ته کېږي ډډې ته، ما ځان سره نه کښېنې او تو به ما په دسترخوان ځان سره کښېنې او ما به ځان سره یو ځای کوې او ته به زمونږ رور شي. کوم سړی چې لا اله الا الله ووایي هغه د بل مسلمان رور دی، که دا تور دی که سپین دی، که دا انګلیش وایي که عربي وایي که فارسي وایي که ایرانی وایي که تورانی وایي که هر یو ژبه چې وایي، که دا د اما دی که د مکما دی که د شرق دی که د غرب دی که د شمال دی که د جنوب دی، که سمندرونو کې دننه پاتې کېږي، مسلمان د مسلمان ورور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے. یو مسلمان د بل مسلمان رور دی، نه په خپله ظلم کوي او نه ظالم ته حواله کوي. رور دی، رور به څنګه حواله او دا داسې رورولي نه ده، دا کله کله د وینې د رورولۍ نه زیاته مضبوطه رشته شي، زیاته مضبوط. هغه خو به سره په مال جګړه وکړي، په کور به خفه شي، په میراث به خفه شي،
بل یو وجه پکې پیدا شي. نن سبا چې ګورو نو حالات خراب، لیکن د کلمې رور لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دي، تم مسلمان هغه مسلمان، تم یو الله منی هغه یو الله منی، ستا کلمه یو ده داغه کلمه یو ده، ستا اذان یو دی داغه اذان یو دی، تم مسکه الله ته ودرېږي هغه ودرېږي، ستا قبلم کعبه ده داغه قبلم کعبه ده. چې څومره اصولي خبرې دي هغه ټولې پته او په هغه کې مشترک دي. ستا په آخرت ایمان دی، د هغه هم په آخرت ایمان دی. ته هم وایې چې د قبر نه بیا پورته کېږو، هغه هم وایي چې د قبر نه بیا پورته کېږو. ته هم وایې جنت او دوزخ حق دی، هغه هم وایي جنت او دوزخ حق دی. ته هم وایې چې الله جل شانه ته وړاندې ودرېدل دي حساب کتاب دپاره، هغه هم وایي. ټولو څیزونو کې اشتراک، سوچ یو دی، مازغه یو شان چلیږي، رای یوه ده. نو دا رور خو کله کله بیل شي، د ده رای یو وي د ده رای یو وي، لیکن د مسلمان او د مسلمان رای کې اختلاف. چې صحیح معنو کې مسلمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته به زموږ رور شي. په مسلمان کې رنګ، قبیله، قوم، میامولا دا تمیز نه راولي او فرق نه راولي، دا ټول یو شی. هغه چې واورېدل نو هغه ډېر خوشحال شو، وایي زه مسلمانېږم. وایي ټیک ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. اسلام راړل ګران هم نه دي، 2-3 سیکنډو کې سړی مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا ګډې دي کومې رئیس دي څاروي دا مالکانو ته واپس. هغه وایي چې صاحب یهود ستا دشمنان دي، د هغې مال تا ته روانه دی، مال غنیمت. وایي چې او خدا ته امن د مسلمان نه غوښتی و او زما ملګرو تا ته امن درکړی دی، نو دا واپس. دومره احتیاط دی د یو کافر مال په ناجایز طریقې سره اغشتل له مسلمان دپاره روان نه دی. مسلمان مال مسلمان څنګه اخلي؟ رشوت کې چې کوم مال ته د مسلمان اخلي دا حرام دی، په غصب کې چې کوم مال د مسلمان ته اخلي دا حرام دی، په دروغ او دوکې سره چې د مسلمان مال ترلاسه کې دا حرام دی. یو کافر مال ته نه دی روا په غلط طریقې سره، د مسلمان مال څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا واپس، هغه واپس کړ. بیا رالو، وایي ما دپاره څه حکم دی؟ وایي د موس ټایم هم نه دی جنګېږه، جنګېدو شهید شو. موز یې هم نه دی کړی، روژه یې نه دی نیولي، حج یې نه دی کړی، زکات یې نه دی ورکړی، صرف لا اله الا الله ویلی ده. البته د جهاد غونې عظیم عبادت کې د صحابو سره شریک شو او بیا شهید شو. صحابو نه پیژندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي چې دا ګڼه د څه شي ده؟ یا رسول الله زمونږ په ملګرو کې یو سړی پروت دی خو زمونږ نه دی، ځکه چې مسلمانانو به یو بل پیژندل، خدای خبر چې دا څوک دی. الله رسول فرمایل تاسو ډډې ته شئ، ما ته یو ښیي چې ویې کتل نو ما هغه کس وایي چې دی تاسو نه پیژنئ، زه یې پیژنم. او دغه وخت کې الله جل شأنه د ده دا تور رنګ په سپین رنګ بدل کړی دی او دا قبیح شکل یې په ښکلي او حسین شکل بدل کړی دی او دی الله جل شأنه جنت ته داخل کړی دی او دی په مزو او پندونو کې دی. بیا هغې ته کیسه تېره